چې مونږ د ځمکې اړولو ته ټریکټر بوتلو دای مخکې نه تا به وی تیار ناست دي په مونږ باندې فیر وکړو او د مونږ 3 کسان شهیدان کړل او 2 زخمیان. موږ چې کوم دور تیر کو خدای پاک را باندې راوسته او شکر دی الله فضل وکړو د دې نه اخلاص کو د 14 کاله ډیر په ګرانه تیر شو او د کې ډیر نقصانونه مالی جانی دا وشول. نوې کول ته مدا درخواست دی چې دې سید نه ډډه وکړي الله دې پچام دشمنی نه راوړي. د دشمنی وخت ډیر سخت وخت دی که په مونږ دی نو دلته چې وخیږو قبرونه مخامخ دي دغه دي چې څنګه خیږو نو سترګو نه مو اوښکې روانې شي چې دا د مونږ 4-5 کسان د دی د ډزو په دغه سره لګېدلي که هغه دي نو مونږ درته ویو چې دلته کې 300 کناله جیداد دی 14-15 کورونه دي هغه د دې دشمنی د وجې نه لاړل تلګنګ ته نو د تلګنګ د چودریانو په باغونو کې ګوړونه کول. د وخو شو په 2012 کې دا واقع شوي همدې جولای میاشت کې په 23 تاریخ باندې او مونږ د ذاته او د خپل دغه نه نیکونه چې دي مونږ غرونه دي او مونږ دا خبره د جیداد په معمولی غونې پوله په اپله دې پله باندې مونږ ته نومبي سر نه دا په دې پیښ شوله. واقع څنګه راغله؟ واقع داسې راغله چې دې ځای کې د منځ کې مونږ کې پردی جیداد دی جیداد دا مونږ سره چې کم تربوران دي دی هغه واغستو خو بې د دغه نه یې واغستو د کچ میچ نه نو چې کچ میچ نه بغیر یې واغستو هغه و 25 کنال 12 مرلې او په موجوده شکل کې پروت و 35-36 کنال نو د مونږ ورسره یو شاملاتي نمبر و د دی نیکه د مونږ د نیکه رورو خو د هغه ځان ته جیداد و د مونږ 3 نیکونه دی پله چې و دا ځان ته شریک و نو هغه د مونږ نمبر 2202 چې و شاملاتي نو مونږ ورته چې بای دا دای سره خو راکوزې زیمه تاسو په بیا چې واغشته صرف دغه د ادمزو دغه ځمکه چې ماغستی دغه والی نو بیا مونږ د خپل کې 2-3 ځله پټواري راوستو پټواري ورته خپل نخې کې شوې بیا چې پاغې ونه شو نو بیا دای کې یو خستا لګته د شیرزمین نومې دی ډېر ښه سړی دی اوس هم ژوندی دی هغه ماته ووایي چې حاجي صاحب باري خلک د موږ فیصلې نه کوي پټواریان راځي کار ستم خپل ما واړه سم پوی کم دې ځای ته د نه راځي زه به هم دا خپل واړه پوی کم دې ځای ته نه راځي دواړه به بس چونه واچو که 10 مرلې یو پله شوه که بل پله شوه وي دي دا پکې راځي هغه فیصله ما هغه وکړه مبارکیان یې یو بل ته ویر کې بیا هغې کې که هغه ځمکه کې مونږ نه هغه 25,000 روپۍ واغښتې چې دا موږ جوړه کړې وه قبضه کې د ودې تاسو پیسې هم هغې ته ویر کې ځمکه مونږ جوړه کړه بیا دا کم رورې چې دا ځمکه اغښتي وي هغه نوم فضل سبحان دی هغه 6 میاشتې پاس ووی چې ما خپله ځمکه کچ کله نو په کچ کې د ما ځمکه 2 کناله کمه ده تاسو دا ځمکه چې کومه فیصله د ما رور سره تاسو کړې ده دا نه منم تاسو دا 2 کناله ځمکه موږ ته بیله کوي ما ورته جواب کې و چې فضل سبحانه تا ځمکه د ادمزو د جلیل د زوی رمیزي نه اغښتي ته که د کمي زیاتي سوال لرې نو هغه سره ولره مونږ سره مه لره په هغه وینا چې دا مراته بیله کړي نی نو داسې منه پرېږده او هغه رور چې کوم ما سره فیصله کړي وه هغه ورځ باندې دې ځای کې نه وه پنجاب ته تللی په موقع او چې مونږ دې ځمکې اړولو ته ټریکټر بوتلو دی مخکې نه تا به وی تیار ناست دي په مونږ باندې فیر وکړو او د مونږ 3 کسان شهیدان کړل او 2 زخمیان. وخت څنګه تیر شو دا 14-15 کاله نو ته خپل سوچ وکړه چې د هغه ژوند کم پوزیشن ته لاړو د مونږ کم ژوند چې ټول عمر به یو بل سره جماعتونو کې منځونه کول کېناستو به او اوس مونږ یو بل شکلونه لیدل نه غواړو. بالکل بالکل په اخره کې لکه الله مهربانه شو د مشرانو منډو ترلو دومره رنګ راوړو چې روغه وشوه ماشاءالله تاسو پکې ډېر عجیبه اپیل وکړو چې دا ټوپک کلچر ختم کړي نو مونږ چې ګورو نو ټوپک خو مونږ ته د دین لحاظ سره آزاد دی بند نه دی خو جهاد دپاره نیک کار دپاره کافر سره جنګېدو دپاره دې ته نه دی چې مونږ د خپله رونه یو بلولو نو مونږ په دغه وخت کې دې سوچ سره دا خبره مخامخ کړه چې که د ټوپک دا کلچر چې دا ختم شي د مونږ دا را روان نسل ته مونږ پنسل پن ویر کو او دای را روان او تعلیم یافته شي د ژوندونه ښه شي
نو مونږ خو نیم قبر ته کوزه او نیم بره نو مونږ خو خپل ژوند تیر کړی دی خو سوچ مې دا دی چې د مونږ د را روان نسل دی ټوپک نه لرې شي او د پن قلم کاپای سره دي مشرانو څه وکړ ټوپک یې د خپو نه لاندې کړو نو مشرانو ته د خدای قدر ویل کې د مشرانو چې کومې منډې مونږ سره والي دي لږې نه دي والي 14 کاله میاد دی او په دې 14 کاله کې دای مونږ ته د شپې د ورځې درې ځله مینتونه ایته موږ ته مینتونه په دې 14 کاله کې زیام چې کدی کم مینتونه کړي نو د دای مونږ نه څه فایده وه خو د مونږ د رورولۍ د علاقې د امن دپاره یې کړي باچا صاحب ته د خدای د دې نه نور زیات قدر او عزت ورکړي ورسره چې د کوم ټیم دی نیاز علي خان دی راج علي خان دی دی ټول د خدای نور قدردان کړي دومره همت یې نور ورکړي چې که نور هم دلته داسې شخړې وغیره پاتې چې هغه دی ته خدای د هغې همت ورکړي او هغه شی دی دغه ختم نه کړي بلکې دا سټرګل شروع کړي او دا نور ځایونو کې هم که داسې څه ماته ګوډی چې ختمه کړي چې نن سبا چې کم دور دی نو دا د تعلیم او د کمپیوټرایز دور دی دې سره پلن پکار دی دې نه بغیر گزاره نه کیږي دې لپاره تعلیم ضروري دی او دا موږ چې کم دور تیر کو خدای پاک را باندې راوسته او شکر دی الله فضل وکړو د دې نه اخلاص کو دا 14 کاله ډیر په ګرانه تیر شول او دې کې ډیر نقصانونه مالی جانی دا وشول نوې کول ته مدا درخواست دی چې دې سید نه ډډه وکړي او تعلیم ته توجه ورکړي نو الله مو کامیاب کی ځکه نن سبا زمانه چې دا ډیره نازکه ده بالکل بالکل انګریز اسمان ته ختلې سپوږمۍ ته ورسېدو مریخ ته کوشش کوي موږ په ډیرانونو جګړې کوو نو د حاجي صاحب خبره چې دا ټوپک کلچر مکمل ختم کوي او دغه فوکس که چېرې موږ په جنګ جګړو کم فوکس او کم سوچ ورکو دا چېرې موږ په خپلې ترقۍ باندې ورکو نو انشاءالله موږ به ډېره زیاته ترقي وکړو نورو قومونو نه به ډېر ایډوانس شو